ګوره ځوانه، په خپله زندګۍ کې د 10 کالو کامیابي چې ده هغه ته په 1 کال کې حاصلولی شي، ځکه چې په زندګۍ کې د کامیابۍ او د ټایم د یو بل سره هیڅ قسم تعلق نشته. که چېرې په زندګۍ کې د ټایم او د کامیابۍ د یو بل سره تعلق وي، نو په دې دنیا کې چې دا دومره مالدار او کامیاب ترین خلک دی، نو زما څومره خیال دی د هغوی لپاره بیا 2000 کال هم کم. که چېرې ته په خپل ژوند کې په ځان باندې هغه رولز ریګولیشن او هغه فارمولې په ځان باندې په صحیح طریقې سره اپلای کړي، نو زما امید دی چې ته په زندګۍ کې د 20 کالو کامیابي په 15 کالو کې او د 10 کالو کامیابي په 1 کال کې دننه حاصله کړي. او په معاشره کې ستاسو په مخ کې دنیا شی مثالونه موجود هم دي. خو زموږ د معاشرې 99% خلک د دې وجې ناکامه دي چې د هغوی په ځان باندې یقین نشته. هغوی د خپل شخصیت په باره کې دا غلط سوچ لري چې یاره دا کار زمانه نشي کېدی، زه دا کار نشم کولی. او د هغې مین وجه دا ده چې زموږ په معاشره کې هغه شخصیت موجود نشته چې هغه د هغې نه مخکې هغه کامیابي حاصله کړي. نو تو هغه ړومبی شخصیت ولې نه جوړېږي؟ تو ړومبی حمله ولې نه کوي؟ ته نرشه هغه ړومبی شخصیت جوړ شه چې ستا نه نور خلک نقل وکړي او موټیویشن بیا موني. خو دغه مین وجه ده چې تاسو ته په معاشره کې داسې یو مثال موجود نشته. د دغه وجې زموږ زیاتتر پښتانه چې دي د هغوی په ځان باندې یقین نشته، او همیشه په زندګۍ کې چې کم نمونه کامیابي د هغوی په ذهن کې چلیږي، د هغوی په ذهن کې دا سوچي چې یاره دا ناممکنه ده. په زندګۍ کې داسې یو کار نشته چې هغه ناممکنه وي. چې ته اراده وکړې نو داسې کم قدرت دی، داسې کم طاقت دی چې تا د هغې کامیابۍ نه ودرولی شي. خو زموږ تاسو به چېرته کتلي چې یاره زموږ په معاشره کې چې کم کامیاب او ټیلنټډ او قابلان هلکاني، هغوی ځان له چې ته یوازې ناست او د ځان سره سوچونه او ځان سره د خپل کامیابۍ پلانینګ کوي، نو زموږ د معاشرې خلک د هغوی نه زیاتتر نفرت کوي، د هغو سره جلسي کوي او د هغو سره زیات نه لګي او هغه ته د یو پوخ انسان په نظر باندې ګوري. نو ګورې ګلونو، د دغه کامیاب او دغه ټیلنټډ کوم انسان چې دی، د هغه نه نفرت مه کوئ، د هغه نه جلسي مه کوئ، د هغه سره دښمني مه کوئ، بلکې په څه نه څه طریقې سره د هغه سره دوستي جوړه کړئ او د هغه سره هغه لیک سلیک وساتئ او د هغه په محفل کې جاین کړئ. نو زه تاله د دې خبرې ګارنټي در کوم چې کم کامیابي ته په 20 کالو کې حاصلوي، هغه به ته په 10 کالو کې حاصلوي. کومه کامیابي چې ته په 15 کالو کې حاصلوي، هغه به ته په 15 کالو کې حاصلوي. او کومه کامیابي چې ته په 10 کالو کې حاصلوي، هغه به ته په 1 کال کې دننه حاصلوي. ولې چې ستاسو په معاشره کې چې دا کم قابل او کم کامیاب شخصیتي، د هغه د محفل د جاین کول نه ستاسو په شخصیت باندې یو داسې پازیټیو اثر راشي چې هغه ستاسو په فیوچر کې ډېر په کار راشي او ستاسو په فیوچر کې د کامیابۍ سبب جوړ شي. هېڅکله هم خپل په معاشره کې د ناکام او د لوپرو خلکو سره ناست ولاړه مه کوئ، کنې په مستقبل کې به بیا منګولې مروړی او ناکامي به ستاسو مقدر وي. ځکه چې یو ناکام او یو لوپر سړی چې دی، دې ته همیشه د خپې نه راکاږي. نو دې نه بهتره دا ده چې په معاشره کې ستاسو کم ټیلنټډ هلکان دي، د هغوی سره خپله دوستي واچوئ، ځکه چې دا ستا په هوشه په محفل باندې ډیپینډ کوي چې ته د کومو خلکو سره ناسته ولاړه کوي، ستا په شخصیت باندې د هغې سر پرېوځي او ستا په شخصیت کې د هغوی عادتونه اټومیټیکلی راشي چې هغه په مستقبل کې ستا په کامیابۍ باندې یو ډېر پازیټیو اثر پرې باسي. نو تعالی الله تعالی ډېر ښکلی شخصیت درکړلی، تعالی الله تعالی ډېر بهترین دماغ درکړلی، په ځان باندې یقین وساته، نا امیده کېږه مه. ته واحد پیسې په دې دنیا کې چې ډېر زیات نایابه دی. ته هر څه کولی شي، په دنیا کې داسې کار نشته ناممکنه چې ته هغه کولی شي. هر یو کار ممکن دی، بس ستا د حوصلې کمی دی، ستا د غیرت کمی دی چې ته کله هغه سټپ والې. ستا فیملی، ستا خاندان ستا په انتظار دی. نرشه، تکړه شه، دې زمانې ته خپل طاقت وښیه. نن دا ورځ ده چې ته د خپل طاقت اظهار وکړي، خوا که هغه طاقت دماغي دی او که هغه جسمانی دی. نو فیصله الله تعالی په خپل لاس کې درکړله. خوشحاله اوسئ.